مولا چې د الیکشن ته ودرېږي که نه نو دا مړه اسلام آباد غواړي دا څه غواړي اسلام آباد غواړي او ته جوړ مکه غواړي او که ته بیت المقدس غواړي او که ته مدینه غواړي زه اسلام آباد غواړم او ته مکې ته ځې ها تم اسلام آباد غواړي او ځم نو مولانا بیجګر صاحب د خدای پاک وبخي هغه به وی د اسلام آباد د شاخې تاخې دوی سره خوند نه کوي وی چې ما خپل سپین پټکې والي او د اسلام آباد په دې روډونو ګرځم او دا یخې هواګانې را سره باندې لګي نو رښتیا ووایه ما سره خوند کوي که دې خلکو سره خوند کوي موږ سره خوند کوي اسلام آباد کې څه د دې ملک دارالخلافه ده زه افسوس کوم چې دې زر په الګ حواس وره که نه دی په مولا د اعتراض کوي او دا په سوال کوي چې د مولا د وټونو سره څه تعلق دی نو ستا ورسره څه تعلق دی ته د ملک باشنده ته دا سوچ لرې چې زه د الیکشن وکم او زما نه د ممبر جوړ شي د سکول استاد دا حق لري چې زه ریټایرمنټ والم او زه الیکشن ته ودرېږم او زه الیکشن وکم او زه کامیاب شم ممبر جوړ شم او یو ترکان یو لور دا لور او ترکان خو لویه خبره ده دا خو زموږ وروڼه دوستان دي یو اجرام دا حق لري چې زه الیکشن وکړم او زه ممبر جوړ شم نو مولا که څه چل دی دی نشي جوړېدی دی ستا د دې معاشرې فرد نه دی دی د دې معاشرې اوسېدونکی نه دی دی د ملک کس نه دی ښه د په اسمبلی کې څه وکړل یو خبره درته صرف او صرف کوم ټول یې په غوږونو باندې واورئ قادیانی کافر دی که مسلمان ټول وایي مرزا غلام احمد مسلمان دی که کافر جھوٹا نبی د پیغمبرۍ دعوه چې کړې وه او چې څوک مرزا غلام احمد ته مسلمان وایي دا سړی کافر دی که مسلمان کافر دی دا خو زموږ عقیده ده لیکن زموږ په آیین کې او په دستور کې په 1974 کې په 7 ستمبر یو قانون پاس شوی دی قانون څه دی دا دی چې قادیانی ځان ته مسلمان نشي ویلی دا قانون دی او که قادیانی ځان ته مسلمان وي دی قادیانی په دلیل ما ته معلوم دی چې قادیانی دی او د ځان ته مسلمان وي دغه پولیس سټیشن ته لاړ شي او رپورټ به وکړه پولیس پې ګیری او که دی الیکشن ته ودرېده او دی د اقلیت په بنیاد ودرېږي چې د غیر مسلم یم خو ټیک ده خو که دی د مسلمان په حیثیت الیکشن ته ودرېده دی مجرم دی د آیین او د دستور دی به جیل ته دی ځان ته مسلمان نشي ویلی د آیین او د دستور د پاکستان لاندې دی خپل عبادت خانه چې دی پکې خپل باطل عبادت کوي هغې ته مسجد نشي ویلی که مرزاړه ورته وایي هر څه ورته وایي دی خپل مړی د مسلمان په مقبره کې نشي ښخولی دی ځان ته مسلمان نشي ویلی دی په پاسپورټ کې د اسلام په خانه کې دا نشي لیکلی چې د مسلمان یم دی په شناختي کارت کې دا نشي لیکلی چې زما مذهب اسلام دی دی د مسلمان په حیثیت باندې که په غلا زیبیله دی حج بیت الله ته مدینه منورې ته نشي تللی دا قانون چا په اسمبلی کې پاس کړی دی دا علماو او د چا ډیبیټ کړی په اسمبلی کې او د مرزا غلام احمد هغه باطل خلیفه مرزا ناصر سره په اسمبلی کې مناظره چا کړې ده او چا په اسمبلی کې دا مناظره ګټلې ده او دا بل دپاره محرک او پاس کوونکي څوک دا بل چا پاس کړی دی مناظره چا کړې ده مقابله چا کړې ده د قائد جمعیت والد محترم مفتی محمود رحمت الله علیه